امام شاطبی رحم الله بر سحر د مونږ وروسته طلباو ته قرآن خو کله چې به قرآن خو د امام شاطبی رحم الله طریقه کار بنو چې کم یو طالب بل ټولو نه اولنی جمعات ته راغی اول به یې د هغه نه سبق وورو سبق به ورته هغه وی او بیا به یې رخصت کو بیا چې به دویم نمبر کم یو راغلی او جمعات ته بیا به د هغه نمبر و د سبق له چې کله به یې سلام وګرځو دعا به یې وکړه او د لمونځ نه پس بیا به امام شاطبي آواز وکړو من جاء اولا فلیقرأ هلکه کم یو طالب چې اول راغلی وایي هغه طالب به اولني سبق وی امام شاطبی نه مخې نه به پاسېد بیا به آواز وکړو من جاء ثانیا فلیقرأ هلکه دویم نمبر کم طالب بیا راغلی هغه سبق وایي بس دا طریقه به طالبانو ته به سبق وي اوس چې کله یو ورځ سلام ګرځئ دعا وشوه امام شاطبی رحم الله مخ را وګرځو پکار دار آواز بکی من جا اولا فلیقرأ کم یو طالب اول جماعت تر آغلی آغا وائی دای ونی بلکہ ڈائریکٹوی من جا ثانیا فلیقرأ الگا دویم نمبر کم طالب جماعت تر آغلی آغا وائی سبب اولنے غریب ناس دے مرگر ورطا قتل خندلے پوری چیتا خوی پری خوری امام سے خواسو کو دویم نمبر سو جماعت تر آغلی آغا وائی دا طالب علم سوچ کر ڈائریکٹ پاسیت باری منڈکڑا کله چې منډه کړه یو شبه پس راغی بیا چې راغی نو اولني طالب سبق اورولی و نو چې اولني دویمي طالب سبق اورولی و نو چې دویمي سبق اورولی و او دا اولنی طالب بهر نه بیا راغی نو بیا امام شاطبي آواز وکړه هلکه من جاء اولا فلیقرأ اوس چې اول کم راغلی و هغه دې راشي سبق دې وایي سبق یې واورو طالبان تپوس کوي چې هلکه ستا نوم یې اول وانغه ستا دویم ته آواز وکړو بیا چې دویم سبق وورو تا بهر منډه کړه بیا رالی او چې بیا رالی بیا آواز وکړو چې هلکه اولنی دی اوس سبق ووایي طالب ورته وي چې د شپې ما ته د غسل ضرورت تېر شو او زما نه بیا یېرو سهار زه چې راپاڅېدمه نو ما فورا اودس وکړو رامنډه مې وواله چې اولنی نمبر ځان له ورسم اولنی سبق واورم کله چې امام شاطبي آواز وکړو من جاء ثانیا فلیقرأ هلکه دویم نمبر چې جومات ته څوک راغلی هغه دې راشي ما سوچ کوو چې آخر ما ته ولې آواز ونه کړو زما فورا ذهن ته خبر راله بیا چې د طالب سبق اورو ما غسل کړی زه رالم کله چې زه په غسل کې غسل مې وکړالم امام شاطبي صاحب د هغې نه وروسته آواز وکړه هلکه من جاء اولا فلیقرأ اوس چې اول کم یو راغلی هغه وایي دا ولې دا د زړه رڼا دی ته ویلی شي ګورې الله یې زړه درنه رڼا کړو سترګې بینایي نشته په سترګو باندې ړوند دی الله یې زړه رڼا کړو د څه د وجې نه د قرآن د وجې نه زندګي خپله قرآن ته وقف کړې وه نن بهر په معاشره کې ټول پړق پړوقتې رڼاګانې دي بجلانې دي شمسي سیسټم دی د مسلمان زړه دننه تکتور دی او تیاره ده پکې نن مسلمان حق او باطل نه پېژني ځکه زړه کې دننه تیاره ده اخر وجه سره وجه دا ده چې قرآن یې شاته غورځولی دی